الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وفي رواية صحيح المسلم أنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا أنا مارة. وعن عائشة رضي الله عنها وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال، متفق عليه. زما د اسلام عزتمندو قدرمندو مسلمانانو رونو او خويندو، نن یو ډیر اهمه مسلې طرف ته تاسو توجه هغه مقصد دی، او ډیر اهم او ضروري مسله ده، چونکه دا مسله معرکة الآراء ګرځېدلې ده. په دې ورځو کې هر سړی د خپل فهم مطابق او د خپل علم مطابق د دې متعلق خبرې کوي. نو هغه مسله هغه دا ده چې آیا د ښځو د زنانو په خپلو کورونو کې اعتکاف جایز دی او که نه دی؟ نو دا مسله خو مسلمه ده چې الله رب العالمین فرمایي: ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. الله وی تاسو د خپلو بیبیانو سره په حالت اعتکاف کې مباشرت مکوئ، په داسې حال کې چې تاسو په مساجدو کې په جماعتونو کې د اعتکاف په بندګۍ باندې هغه ناست یئ. د دې دا آیت عام آیت دی، نارینو او زنانو د ټولو دپاره عام دی، او په قرآن او سنت کې داسې یو صحیح روایت نشته، یو داسې حدیث نشته د الله د پیغمبر یا د صحابه کرامو نه چې هغوی دا ویلي چې یاره نارینه به په جومات کې اعتکاف کوي او زنانه به په کورونو کې اعتکاف کوي. یو روایت او یو حدیث په صحیح سند باندې څوک نشي ثابت کولی. تیر شوې ورځو کې بعضې ملګرو په توجه سره او بار بار په وینا سره د وټسپ په ذریعه دغسې مخامخ چې یاره بعضې خلک په دې فیسبوکونو باندې سوشل میډیا باندې دا مسله هغه بیانوي چې یاره د زنانو اعتکاف په کور کې جایز دی او په دې باندې ډېر دلایل دی، وایي ډېر روایات او احادیث پې موجود دي. نو ما ته هغه روایات او احادیث بیان کړل چې دا روایت صحیح دي او که نه دي. نو الحمدلله د الله رب العالمین په فضل او په توفیق سره چې د زنانو په کورونو کې اعتکاف دا جایز نه دی، بلکې مفتی صحابه د صحابو مفتی د قرآن مجید مفسر او یو لوی عالم د امت مسلمه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې کله فتوا طلب شله چې آیا زنانه په کورونو کې اعتکاف کولی شي او که نه، هغه ورته په جواب کې وایي: ان ابغض الاشیاء الى الله البدع. الله رب العالمین په نسبت په ټولو شیزونو کې د ټولو مبغوض ترین شیز په اعمالو کې په کارونو کې هغه بدعات دي، په دین کې نوې ایجادات دي. او بدعت هر هغه شیز چې د هغې ثبوت په قرآن او حدیث، اجماع د امت مسلمه او د صحابه کرامو په عمل کې د هغې ثبوت نه وي، باوجود د دې چې د هغې بار بار موقع راغلي، بار بار باعث راغلي او بیا هم هغوی نه کړي او ته یې کوې، نو دې ته بدعت وایي.
د هغوی په ټولو کارونو کې د ټول نه مبسترین شي د الله په نزد بدعات دي. وان من البدع الاعتکاف فی المساجد التي فی الدور. او د هغې مبسترین بدعاتو نه یو بدعت هغه دا د کورونو په دې مساجدو کې د ځانو اعتکاف کول دي. دا روایت په سنن الکبرى د امام بیهقي کې په صحیح سند موجود دی. دغسې نصب الرايه د امام زیلعي بسند صحیح هغه نقل کړی دی. نو هغه کم روایات دي چې هغې نه خلک استدلال کوي چې یاره د ځانو په کور کې اعتکاف جایز دی. لومبی روایت هغه دا د صحیح البخاري روایت دی. صحیح البخاري کې دا ما سره چې کومه نسخه ده تاسو ته زه ښیمه، دا ما سره نسخه ده فتح الباری شرح صحیح البخاري جلد نمبر 3 دی. 3 د دې صفحه نمبر 479 ده. کتاب الحج دا څه دی؟ کتاب الحج. دا باب الاعتکاف نه دی بلکې کتاب الحج د حج. باب نمبر دی 64 نمبر باب دی. باب طواف النساء مع الرجال. باب دی د زنانو د سړو سره شریک طواف کول دا څنګه دي. او حدیث نمبر دی 1618 نمبر روایت دی. هغې کې دا دي چې عمر ابن علي وی حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبله قال أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطنا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة وأنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا. دا روایت لومبی خبره دا ده چې دا امام بخاری په کتاب الحج کې راوړی دی. د دې د اعتکاف سره په باب الاعتکاف کې نه دی ذکر کړی. بیا د دې نه بعد شارح بخاری علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله هغه لیکي وایي دې کې دي چې وهي مجاورة في جوف ثبیر ای مقیمة فی. امام ابن حجر رحمه الله مجاورة فینا فهم ساخلی چې مقیمة فی الته په ثبیر غر الته اوسېده. ابل یو مولوی صاحب هغه بیان کوو د دې ښځو د اعتکاف دا روایت استدلال دی کوو او بیچاره ته دا پته نشته چې دا ثبیر دی که ثبیر دی. یو شل ځله به هغه ثبیر وي، دا ثبیر نه دی دا ثبیر دی. او دا د مزدلفې قریب د مینا په لاره کې یو غر دی چې دا د حدود حرم کې دننه دی. دا په ثبیر کې مجاورة مطلب څه دی؟ مقیمة. بیا وی واستنبط منه ابن بطال الاعتکاف في غیر المسجد وی لأن ثبیرا خارج عن مکہ وهو في طریق منا. وی امام ابن بطال المالکی رحمه الله وی اگر دی حدیثنا د دې روایت استدلال کوي چې را په مساجدو نه علاوه په نور ځایونو کې اعتکاف وی جایز دی ځکه ثبیر دا د مینا په لاره کې راته او د مکې نه بهر دی د مسجد حرام نه بعد دی. دا د امام ابن بطال یو رائے ذکر کړه، دا یو قول ذکر کو، دا نه وی چې دا صحیح دی یا د دین هم دغه مطلب دی. بیا هغه پیرستو تعقب کوي حافظ ابن حجر رحمه الله هغه فيحتمل ان يكون المراد لاحدهما لكن يلزم من اقامه عائشه هناك انا ارات عائشه وسلمنا لكن واذا امنا او د دین دا مطلب دی خو لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه فكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. وإذا ومن جزاغ بالثبير غير كناس توا دا احتمال موجود ده چې عائشة صدیقه جانه ته مسجد حرام کې د اعتکاف ځای ملاو نشو مکمل او نشلا چې هغه وخت مسجد حرام محدود دا نن په لکونو دغه باندې پروت فټونو باندې داسې نو هغه وي په ثبیر په حدود حرم کې دنه
الته کې چې کم دی الته کې اعتکاف وکړو. یو خو دلته احتمال موجود دی چې په صبیر غر کې بیا وروستو جمعات جوړ شوی دی، دا احتمال. چې ابن بطال مالکی رحمه الله استدلال ته نظر اچي، د حافظ ابن حجر عسقلانی چې هغه شارح بخاری دی هغه باندې نظر واچو کړه، دا هم دا رائے ده. بل مجاورت نه اعتکاف مطلق مطلب نه وي، د مجاورت نه چې اعتکاف مطلب نو الته ورسره قرینه راځي، الته ورسره جمعات ذکر راځي، او چې کله مطلق مجاورت راشي نو الته کې اعتکاف مطلب نه یو. دا مسله علماء لیکل په خپل کتابونو کې، بلکې الته هغه سره او مجاورت ویل کېږي الملاصقه فی السکن، او یو ځای کې ځان بندول او اقامت حاصلول. او وای دا علماء لیکلي دي، وای د سلف صالحین په خیر القرون کې دا طریقه وا چې هغه به بلاد الحرمین ته هجرت کو او الته کې مجاورت یا کلا د علم شرعي د طلب د پاره یا د الله د بندګۍ د پاره او د ثواب د حاصلولو او د الله د برکت حاصلولو لپاره وی الته بدلو. بل وی مجاورت تطلق على الاقامه مطلقا من غیر الالتزام بشرائط الاعتكاف الشرعي. مجاورت مطلق لفظ مجاورت چې کله راشي چې هغه سره سیاق کې د مسجد ذکر نه او د ذکر نه وی الته کې د دینه مطلب د شرعي اعتکاف هغه شرایط نه مطلب، بلکې دا په مطلب د مجاورت په معنی د مقیم راځي، الته د اوسېدلو راځي، نه که د اعتکاف راځي. بل مجاورت عام لفظ دی، عام د اعتکاف نه. نو اعتکاف دا چې کوم دی د هغې دپاره ځای جومات دی. الله وی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، که هغه نارینه دی او که زنانه دی هغه به اعتکاف په جومات کې کوي، او د اعتکاف ځای الله د نارینو زنانو دواړو لپاره جومات ګرځولی. خو مجاورت کې دا شرط نشته، مجاورت په جومات کې هم جایز دی او د جومات نه خارج هم جایز دی. مجاورت د روجې سره هم جایز دی او د بغیر روجې هم جایز دی، په دې کې هېڅ دغه نشته. بله وایي د دې وجې نه وایي دا لقب مشهور دی، څوک چې د الله رب العالمین کور د کعبې شریفې د کعبې معظمې د هغې په خوا کې ژوند تېری اوسېږي وایي هغه ته لقب وکړي جار الله. جار الله هغه ته ویل کېږي، دا د چې څوک هلته کې اوسېږي هغه ته جار الله ویل کېږي. نو مجاورت یو عام لفظ دی چې هغې نه اعتکاف خاص دی. چې کله مجاورت نه اعتکاف معنا اخیستل کېږي نو هلته ورسره د مسجد ذکر راځي، هلته ورسره راځي د مسجد ذکر راځي. بله خبره چې امام بخاري رحمه الله دا حدیث په کتاب الحج کې راوړی دی، په باب الاعتکاف کې نه راوړی. که چېرته د دې نه اعتکاف د ځانو په کور کې ثابت دی نو امام بخاري رحمه الله د لکونو کرونو فقیهانو او د مفتیانو ډېر لوی فقیه تېر شوی دی، ډېر لوی جلیل القدر امام او یو لوی محدث تېر شوی دی. نو هغه په باب الاعتکاف کې یو ځل د استدلال لپاره راوړی. دویم دا روایت په دویم ځل باندې دا په صحیح بخاری کې په کتاب الجهاد کې موجود دی، په کتاب الجهاد والسیر هغې کې دا موجود دی. او دا ما سره چې کومه نسخه ده د دې شپږم جلد دی د دارالمعارف بیروت لبنان والا، صفحه نمبر 190 کتاب الجهاد کی باب دے، باب نمبر 194 باب لا هجرت بعد الفتح، چې د فتح مکې نه بعد فرضي هجرت نشته او دا دارالاسلام وګرځېدو. نو اوس هغې کې دا ذکر کړی دی او هغې کې دا روایت دی. وی حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن ابي عثمان النهدي. دا اوږد بیا پسې دویم ځل وایي بل حدیث دی، دا 3080 نمبر روایت دی. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج قالوا سمعت عطاء، یعنی عطاء او عمر او ابن جريج د سماعت تشریح کړی دا. ويقول ذهبت مع عبيد بن عمير الى عائشه رضي الله عنها وهي مجاوره بثبير فقالت لنا انقطعت الهجره منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مکه. نو دا هغه په کتاب الجهاد کې راوړی دی، په کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف کې نه دی راوړی. نو د استدلال لپاره به یو ځل امام بخاري دا کچته دینه د زنانو په جمعه کور کې اعتکاف جایز وي ثابت دی، امام بخاري به یو ځل راوړی چې دا هغه ترجمه الباب د کوم فقاهت بخاري هغه بیان کړی دی. نو دا په بل څه کې نشته. نو د مجاورت نه دلته کې مطلب اعتکاف کم ابن بطال فهم غسره دا غلط دی چې څنګه بیا وروسته امام ابن حجر عسقلاني تعقب کړی دی چې دا خبره د ابن بطال خطا ده. ابن بطال مالکی رحمه الله دا خبره دا خطا ده. بل یو خبره هغه دا چې
د عائشه صدیقه رضی الله عنها په سبیر غر باندې مجاورت جوار دا په کوم ځای کې راغلی چې هغه د رمضان په میاشت کې کړی و او مسنون اعتکاف کړو. دې حدیث کې دی د مسند عبدالرزاق په حدیث کې دی، مسند ابن شیبه په حدیث کې دی، په بل یو روایت کې چاته صد رمضان ذکر دی. سنت اعتکاف درې قسمه دی، یو اعتکاف جائز دی، یو اعتکاف سنت دی، یو اعتکاف هغه واجب دی چې د نظر دی. نه اعتکاف سنت هغه د رمضان په میاشت کې کیږي، سنت مؤکده او بیا په اخیری عشره کې کیږي. نو دا په کوم روایت کې چې د رمضان په اخیری عشره کې هغه په سبیر کې اعتکاف کړو. بل د دینه دا مسله کوم ځای ثابت شله چې په ګورو کې د خځو اعتکاف کیږي. دې کې خو ته جوف سبیر غر ذکر دی او احتمال موجود دی چې هلته وروستو زمانه کې بیا د عائشه په زمانه کې د صحابو او تابعینو په زمانه کې جومات جوړ شوی دی. هلته خو د کور ذکر نشته چې عائشه په سبیر کې کور او هلته کور کې اعتکاف کړی. بل دا مسله یاد ساتئ، د اهل علم په نس دا مسله مطالعه وکړئ، لږه ځان د کتابونو د اهل علم دغه نه خبر کړئ. دا مسله ده چې په څنګه په چې بلاد الحرمین په مدینه او مکه کې مجاورت جایز دی، مباح دی، نو دغسې په حدود الحرم کې مجاورت دا جایز دی. علما د دین استدلال کوي چې څنګه په مسجد حرام کې مجاورت هغه جایز دی، نو دغسې په حدود الحرم کې دنه مجاورت جایز دی. او مجاورت به معنی د مقیم او د اوسېدو د اعتکاف نه، د الله د تقرب دپاره او د الله د بندګۍ په نیت باندې او د ثواب د حاصلولو لپاره او د دې مبارکو ځایونو د برکت نه د مستفیض کېدو لپاره. نو په بلاد الحرمین او د هغې په حدود الحرم کې دنه څنګه په مسجد حرام کې مجاورت جایز دی، داسې په حدود حرم کې مجاورت هغه جایز دی. د دې روایت نه دغه مطلب اهل علم واغستی دی. او بل یو خبره هغه یاد ساتل پکار دي چې په دې سبیر غر کې د عائشه رضی الله عنها کور نو موجودو، بلکې دا الته کې څنګه چې امام ابن حجر وایي چې احتمال موجود دی وروستو زمانه کې الته بیا دغه جوړ شوی دی. بله وایي دا روایت په مسند عبدالرزاق کې موجود دی. څومره د ناپوهۍ خبره ده او څومره د بې انصافۍ خبره ده چې امام بخاری رحمه الله، امام ابن حجر رحمه الله، امام عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله، امام ابن ابي شيبه رحمه الله هغه دا روایت د مجاورت ته په باب الاعتکاف کې نه ذکر کړي، بلکې په مسند عبدالرزاق کې دا موجود دی په کتاب المناسک کتاب الحج کې باب دی، باب نمبر 98 نمبر باب طواف الرجال والنساء معا. په هغې کې دا روایت موجود دی چې په هغې کې دا دي چې هغه دغه فرمایي عمر وای زه او عبید عمر وای زه او موږ ما سره یو بل ملګری موږ چې کم دی دغه سره لړو، د عائشه صدیقه رضی الله عنها سره لړو. وای وكنت آتي عائشه انا وعبيد بن عمر وهي مجاوره في جوف ثبير. نو دا خو هغه په کتاب المناسک کې راوړی دی، په باب الاعتکاف کې نه دی راوړی. او څنګه چې مخکې دا مسله بیان کړه چې مجاورت نه مطلب هغه چې کم دی اعتکاف نه دی، څنګه حافظ ابن حجر هغه په ابن بطال باندې تعقب کړی دی. بل مجاورت عام لفظ دی او اعتکاف خاص دی. چې کم ځای کې د مجاورت نه اعتکاف را مقصدي الته وسره قرینه ذکر شوي، سیاق سباب کې د مسجد ذکري، لکه څنګه چې تا د خپل ولوشي د کولو دپاره چې په بخاري کې دي چې د مجاورت او د جوار لفظ هغه د اعتکاف دپاره، نو الته وسره د مسجد ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د لومړنۍ عشرې جوار وکړو، بیا د دویمې عشرې جوار وکړو، او بیا صحابو ته وایي چا چې ما سره د مخکینو 2 عشرو جوار کړی په مسجد کې، نو هغه درېیمې ته حاضر شي ځکه لیلة القدر په اخرنۍ عشره کې ده. نو هلته کې وسط د مسجد صراحت دی، ذکر دی ورسره مولانا صاحب. خلک په داسې په ړوندو باندې مه روانوئ. او الحمدلله اهل الحدیث د خپل منهج او د مسلک او د خپلې مسلې دپاره هغه حق مسایل نه بندوي او اسې نه بیانوي. الحمدلله هغوی په بینایه او په بصیرت په بنیاد باندې، او دا به ته انشاءالله وروسته وګورئ دې بیان کې فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. دویمه شبهه دي مولانا صاحب پیش کړله هغه دا ده، وایي په مصنف عبدالرزاق کې او مصنف ابن شیبه کې دي، وایي او دا وایي په هغې کې راغلي دي او دغسې نور کتابونو نومونه اخیستي دي. کیدای شي د کتریم نه معرفت السنن والآثار
داسې ما سره الحمدلله موجود دی دا معرفة السنن والآثار د امام بیهقي او دا سنن الکبرى د امام بیهقي او دغسې مسند امام شافعي دا راسه ټول موجود دي وایي په هغې کې راغلي دي وایي حدیث نمبر دی دا په مصنف عبدالرزاق کې او دا باب لا جوار الا فی مسجد جماعه باب پې قایموي چې باب لا جوار الا فی مسجد جماعه باب نه امام عبدالرزاق پې څه استدلال کوي هغه صرف روایت دا جمع کړي دي جمع دپاره او بیا وایي دا دې کې زما سره چې کوم نسخه ده دار التأصیل والا المصنف عبدالرزاق او یا ته دې وضاحت کوم د دې روایتونو یا ته په کمو دغه باندې ناست دا ما سره چې کومه نسخه دي 81-66 نمبر روایت دی امام عبدالرزاق صنعاني وي عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال اعتكفت عائشة بين حراء وثبير فكنا نأتيها هناك وعبد لها يؤمها یو دا روایت دا یاد ساته امام عبدالرزاق صنعاني رحمه الله امام عبدالرزاق صنعاني رحمه الله داغه متعلق د اهل علم دغه یاد ساته امام عبدالرزاق داغه خپل نوم دی عبدالرزاق ابن همام ابن نافع الحميري اليماني ابو بکر کنیت ته الصنعاني د صنعاء اوسیدونکی دی او په 126 کې پیدا شوی د هجری کې امام عبدالرزاق صنعاني ثقه راوي د ثقه خو په هغه باندې جرح د تدلیس موجود ده او ثابت ده کتاب وګوره کتاب الضعفاء الكبير للعقيلي جلد نمبر 3 صفحه نمبر 110 او 111 او دغسي د محدث العصر محقق ابو طاهر زبير اليزي رحمه الله دغه کتاب الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين صفحه نمبر 45 هغه باندې دا خبر وګوره چې عبدالرزاق صنعاني رحمه الله باندې بسند صحيح په صحیح سند باندې وای مدلس راوي دی او د مدلس راوي متعلق دا خبره یاد ساتي چې د مدلس راوي تدلیس باره کې دا اصول دي چې کله د یو مدلس راوي روایت په غیر صحیحین کې یو مدلس د عن والا روایت موجودي نو هغه د یو معتبر متابع او د معتبر شاهد نه بغیر دا ضعیفي کدا هغه یو صحیح متابع موجود نه او ځان د متابعت نه پوکا چې متابعت څه ته وایي اصول حدیث باب له وایا تاسو کو صرف دا دي چې مصنف عبدالرزاق صرف حدیث ویلي ذکیږي د اهل الحدیث نه حدیث په معنی به الګ ویږي د حدیث العلل په معنی به صحیح او ضعیف په الګ ویږي چې تا د یو اهل الحدیث نه حدیث ویلي او ته د محدثینو د اصطلاحات المحدثین نه خبره نو دا خبره ده چې د یو مدلس د صحیحین نه علاوه بل یو کتاب کې د عن والا روایت بغیر د تصریح د سماع او د تحديث نه دا ضعیفي لکه مشهور امام جلیل القدر امام محمد بن ادریس الشافعي رحمه الله په خپل کتاب الرساله هغه کې هغه لیکلي دي صفحه نمبر 53 چې دا طبعه د امیریه مکتبه ده او تحقیق احمد شاکر باندې دا 389 نمبر او 380 صفحه باندې دا وګوره ولا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني او سمعته د محدثینو په نس دا اصول دي چې مدلس راوي روایت په تر هغه وخت نه قبلای تر څو چې هغه د عن والا روایت چې کوم کې هغه عن کړي مدلس هغه عن سر نقل کړي تر څو هغه په سمعت او په حدثني سره صراحت نه کړي د سماعت تصریح نه کړي دا هغه روایت هغه د اهل د اصول حدیث په نس محدثینو د اصطلاحات په نس باندې ضعیف روایت دي دا ته چې کوم عبدالرزاق صنعاني رحمه الله هغه عن سره روایت کوي عن معمر عبدالرزاق صنعاني مدلس دی او عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال اعتكفت عائشة بين حيران وثبير فكنا نأتيها هناك وعبد الله أمها دا ضعيف روایت صاحبہ او ضعیف روایت باندې استدلال نکېږي دا بل چې کوم روایت ذکر کړی دی دی پسې متصل روایت دی 67 نمبر روایت ما څه کوم نسخه ده عبدالرزاق صنعاني وی عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة عن عطاء أن عائشة نظرت جوارا في جوف ثبير مما يلي منها قلت فقد جاورت قال أجل وقد كان عبد الرحمن بن أبي بكر نهاها أن تجاور خشية أن يتخذ سنة فقالت عائشة حاجة كانت في نفسي نتجوائي عاجزا النظر من له او په جوف ثبير کې احراو د ثبير په منځ کې په غر باندې اعتکاف کړو دا دیم ضعیف روایت ته صاحبہ
عبدالرزاق صنعانی عن سر روایت کوي. الضعفاء الکبیر د عقیلی وګوره په هغه باندې جرح موجوده تدلیسو او د یو مدلس را د یو ثقه راوي چې هغه تدلیس عیب موجودي دا د هغه د سماع د تصریح او روایتونو باندې هیڅ اثر نه غورځي. نو عبدالرزاق صنعانی یو لوی محدث دی خو مدلس او تدلیس د هغه په سند صحیح ثابت دی. الضعفاء الکبیر د امام عقیلی وګوره او الفتح المبین في تحقیق طبقات المدلسین د حافظ زبیر علیزی رحمه الله هغه وګوره. دا روایت کې ضعیف شو. دا روایتونه دي سدي هغه دي ضعیف دي. نو مسله دي بالکل ختم شله. اته چې په کم خشاکو باندې ولاړ وي کنه او هغه د ډوب ته وتن کو کاسه هاره دي اغستې وا تشبث الغريق بالحشيش والا کار شروع کړو. نو هغه به تاسو ښکار شي چې کم ځای کې داسې راغلي دي چې پای کې تخذو اعتکاف په جمعات کې ابو کور کې هغه جایز دی او دا سنت دی او دا چې کم دی دا ثابت. نو دا خبره دی یاد ساته دا روایت کې ضعیف دی. بلتا وی عبدالرزاق صنعانی رحمت الله علیه هغه چې کم دی دغه نقل کړی دی. وی بل دا روایت د زانو اعتکاف په کور کې وی دا جایز دی. دلیل وی په سنن الکبرى د امام بیهقی کې موجود دی چې امام بیهقی رحمت الله علیه د ما سره سنن الکبرى لسم جلد دی او اداره التالیفات اشرفیه ملتان والا د دیوبند چاپ دی. پاغي کې دا روایت موجود دی او دا دی کتاب الایمان. دا باب الاعتکاف نه دی کتاب الاعتکاف نه بلکې دا په سنن الکبرى بیهقی کې کتاب الایمان کې باب موجود دی. باب لغو الیمین. باب لغو الیمین کی دی. اے کہ امام بیہقی وی اخبرنا ابو زکریا بن ابی اسحاق قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال انبأنا الربيع بن سليمان قال انبأنا الشافعي قال انبأنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء. دی وی حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء. دا عمر او ابن جريج دا امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله دا په عنصر روایت کوي. قال ذهبت انا وعبيد بن عمر الى عائشه رضي الله عنها وهي معتكفه في ثبير فسالناها عن قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت لا والله وبلا والله. دا په کتاب الايمان کې راوړی دی. دا روایت امام بیهقی په خپل کتاب معرفت السنن والاثار کې موجود دی. معرفت السنن والاثار جلد نمبر 7 ای کې درته خیمه وضاحت تر تکوم. دغه سي امام شافعي نقل کړی دی. امام عبدالرزاق صنعانی هغه نقل کړی دی. واغه په دغه کې نقل کړی په کتاب الایمان کې کتاب الاعتکاف کې نقل کړی. امام ابن جرير طبري په خپل تفسیر کې نقل کړی دی. او دا خبره یاد ساته دا عمر او ابن جريج دواړه ضعیف روایت دي. تفصیل ته وښه دا معرفت السنن والاثار دی وم جلد ما سره او صفحه نمبر دا 317 نمبر 316 317 دا کتاب الایمان والنذور باب لغو الیمین. حدیث نمبر دے روایت نمبر دے 5803 پای کې دا روایت ته خسیبا او 5804 3804. امام بیهقی وی اخبرنا ابو بکر و ابو زکریا و ابو سعید قالوا حدثنا ابو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج. دا عمر چې کوم کنه دا ابو اسحاق عمر ابن عبد الله ابن عبيد السبيعي دا متعلق حافظ ابن حجر رحمه الله یو لوی د جرح او د تعدیل اسماء الرجال یو لوی امام دی. هغه په تقریب التهذیب کې هغه چې تهذیب التهذیب کې او هغه نقل کړی دی وای من الثالثه دا مدلس راوی دی په عنصر روایت کوي. دا څوک عمر ابن عبد الله ابن عبيد ابو اسحاق السبيعي مدلس دی په عنصر د عطانه نقل کوي. او دغه سی بیا دا بل راوی پکې چې کوم د ابن جريج ابن جريج مدلس دی او دلته کې عنصر روایت کړی دی. مشهور دواړه ابن جريج او دا عمر ابن عبيد عبد الله ابن عبيد ابو اسحاق السبيعي دواړه مدلس دي. سبا دواړه ورشه حافظ ابن حجر په جرح کړی دا. امام نسائی رحمه الله وی مدلس راوی دی. امام حاکم وی مدلس دا عمر ابن عبد الله ابن عبيد ابو اسحاق السبيعي مدلس دی. ابن جريج خو دې مدلس او د مدلس د عن والا روایت څنګه چې ما مخکې تاسو وی ډیر حواله ته پیش کړو. د وخت د اختصار د وجې چې مدلس د عن والا روایت ضعیف تاسو چې هغه د سماعت تسلیم کړي او دا یو روایت نشته الحمدلله په ذخیره حدیثو کې
چې ابن جریج او عمر ابن عبد الله ابن عبید ابو اسحاق السبيعي هغه د سمات تصریح کړي چې هغه کې راغلي چې وهي معتکفه فی تبیر فسالناها عن قول الله. دا په یو روایت کې دیم نشته. او بل چې تا کوم وی چې په د امام شافعي په مسند شافعي کې موجود دی، ناغم په کتاب الاعتکاف کې دغه روایت دی. امام شافعي نقل کړی دی ضعیف دی د ابن جریج او د عمر ابن عبد الله ابن عبید ابو اسحاق السبيعي په عن سره مدلس راوی دی، په عن سره نقل کوي. دغه سي امام شیخ البانی رحمت الله علیه رواه الغلیل حواله دی ورکړی و، یا دغه سي اخبار مکه الفاقیه والا دی ورکړی و. دا خبره یا مصنف ابن ابي شيبه الحمدلله داس یو روایت کې څوک د الله د پیغمبر او د صحابه کرامو نه په صحیح سند باندې دا نشي ثابتوله چې د الله د رسول په زمانه کې یا صحابياتو هغه اعتکاف هغه په کورونو کې کړي، بلکې الله وی ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اعتکاف ته پرځای الله رب العالمین جمعتونه ګرځولې دي. نو دا خو هغه روایت چې تعالی کوم نه استدلال کړو دا غي حقیقت ته پیژندو. اوس پراشم تاسو و مسله او کوم مسله چې دا خبره یاد ساته چې اعتکاف ته پرځای الله وی وانتم عاكفون في المساجد. امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاجماع ابن المنذر دغه سي امام قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې او دغه سي امام عبد الغني اسدي ابن قدامه هغه په خپل کتاب مغني ابن قدامه کې هغه دا اجماع نقل کړی دا. په دې اجماع او اتفاق د مسلمانانو چې اعتکاف هغه بغیر د مساجد الصحیح نه دی. اعتکاف لپاره شرط الله رب العالمین مسجد ګرځولې دی. بیا به وایي ويرى بفقه حنفي کې دي چې والمرأة تعتكف في بيت زوجها في مسجد بيتها، چې زنانه به هغه د کور په مسجد کې اعتکاف کوي. دا خبره یاد ساته صاحبہ چې د اعتکاف لپاره ځای هغه چې کوم دی الله رب العالمین مساجد ګرځولې دي. څه ګرځولې دي؟ مساجد ګرځولې دي. نو دا راته وایا چې ستاسو ډیر اهمه ده او کدا عبد الله ابن عباس فتوى ډیره اهمه ده چې په نسب الرايه د امام زیلعی کې السنن الكبرى د امام بهقي کې عبد الله ابن عباس وی ان ابغض الاشياء لله البدع وان من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور. هغه دا بدعت ده او دین ځان ساتل پکار دي. بیا با یو خبره یاد ساتي دا کتاب دی، کتاب دا موسوعه الفقه الاسلامي وادلته د حنفي عالم د زحيلي وهبه الزحيلي حنفي عالم دی. هغه وی کچرته د زنانو په کور کې اعتکاف جایز وي د الله پیغمبر با دغه بیانو او صحابياتو به یو ځل په کور کې اعتکاف کړو لبيان الجواز د جواز د بیان د پاره به کړو. حنفي عالم استاد کور د فقه موسوعه فقه اسلامي وادلته د مصر هغه وی دا به کړو. بل یو خبره یاد ساته په حدیث کې راغلی د مسلم حدیث کې چې عائشہ رضی الله عنها سلام د اعتکاف اراده وکړه، ما تجارت طلب د الله رسول زم تاسو سره جمعه کې اعتکاف تکینم فاذن لها اجازه ورکو، حفصه ته اجازه ورکو او زینب بغیر اجازه کې ناس. معلومه داشلا چې اعتکاف د الله رسول په زمانه کې به صحابيات په مسجد کې کو او چې رسول هم غوسه شوی نه غدا دی وجه نه چې دی ولی بلکې د سیالای د وجه د زد د وجه چې زینب بنت جحش اجازه نو طلب کړي د سیالای او د زد د وجه اعتکاف تکې ناس تلی و. لکه څنګه چې په روایت کې دا خبره هغه موجوده ده. بل یو خبره یاد ساتئ چې په صحیح روایتو کې دا نقل دي چې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وای انی ان كنت لادخل البيت للحاجه والمريض فيه. زه په جمعه کې اعتکاف تناسم کور ته قضا حاجت ته پارتم مریض په کور کې موجودو ما به هغه بیمار پوښتنه نه کوله مگر څه پلا بیا وای ان كنت لادخل البيت. وای دې کې دلیل دی چې عائشہ صدیقہ په جمعه کې اعتکاف کو. دا نور روایت کې صراحت راغلی دی چې صحابياتو با هغه اعتکاف هغه په جمعه کې کو. او المنة الكبرى جلد نمبر 3 صفحه نمبر 463 نمبر تفصیلی بحث لپاره په دې باندې وګوره. او باب اعتکاف النساء في المساجد الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل په دې کې دا ټول روایت هغه موجود دي. بل یو مسله هغه د یاد ساته بیا به وای د زنانو په کور کې اعتکاف په مذهب حنفي کې دي. نو جواب دا دی چې ته خپل مذهب حنفي نه خبرې، تو مذهب حنفي صرف بدوري او کنس ته وای
یا بل یو د فقې کتاب ته وای. دا خبره یاد ساته چې د فقه حنفي د هغې د کتاب نه دا مسله ثابتوي چې د فقه حنفي د متقدمینو علماو د ائمو بانیانو محررینو د هغه نه دا نقل دي چې امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفه رحمه الله دغه دا فتوا ده چې په کور کې اعتکاف دا مکروه دی. الحمدلله زه تخیل شم د فقه حنفي کتاب دی کتاب الحجه على اهل المدینه. کتاب الحجه على اهل المدینه د چا دی؟ د امام ابو عبد الله محمد ابن حسن الشیبانی چې دا د امام ابو حنیفه تلمیذ رشید دی، شاګرد خاص دی او دا د فقه حنفي محرر دی. د قدوري د متن تاسو د فقه حنفي د هدایت د متن مصنف دی. هغه دا خبره نقل کړې ده. دا کتاب وګورئ کتاب الحجه على اهل المدینه. هغه وایي په باب الاعتکاف کې کتاب الاعتکاف کې او په منځ کې سوره بیان دي. محمد ابن حسن الشیبانی وایي ما نعمان ابن ثابت هغه دا خبره کړې چې فقه نعمانی کې دا مسله دا خبره یاد ساته. وكان يكره ان يعتكف في مسجد بيته وفي مسجد ليس بمسجد جماعه تقام فيه الصلاه. امام ابو حنیفه رحم الله دا مکروه کړل چې په کور په جمعات کې اعتکاف نه کیږي. دلته دا نه دی ویلي چې دلته کې نارینه او زنانه، بلکې هغه مطلق ویلي چې هغه مکروه کړل چې د کور په جمعات کې د اعتکاف وشي. ورشه دا کتاب ته وګوره د ځان د مذهب حنفي نه هغه خبر کا. بل یو خبره د آیات ساتي استدلال وکي ويرا وي په حدیث کې راغلي دي کنه صلاتهن فی قارب بیوتهن افضل. د ځانو په کور کې هغه چې کوم دی هغه افضل دی او مسجد بیت راغلی د هغې دپاره. دا خبره یاد ساته د الله د کور نه څوک بندول څومره لوی ځای. الله یو من اعظم ممن منع مساجد الله یذکر فی اسمه سعی فی خرابها. نو ته چېرته دې خلکو ته ووایه که چې راځه زمونږ د دې کور د جومات ته راځئ او دې ځای کې لمونځونه کوئ او جمع کوئ. دا خلک ولې بندوئ بیا دې کورونه؟ دا خو هم د جوماتونو دي د الله کورونه دي. بیا ورته دا خلک پرېږدئ او خلکو ایجاد کوئ چې راځئ. بله په جومات کې خره سپي او څاروي چرګانو او دا شیزونه ساتل دا څنګه دي؟ دا جایز دي که ناجایز دي؟ دا خو په کور کې سپي هم ساتي، خره هم ساتي او دغه شي کوم دی څاروي هم ساتي او چرګان او مرغان هم ساتي، طوطیان هم ساتي او دا شیزونه دي جوړ کړي. په کور کې تصویران هم لګولې دي، ډیش انټرنیټ دې هم لګولې ده، کیبل دې هم لګولې دی، هم په هغه کمره کې ناست دی فیسبوک کوي. په جومات کې دا خبرې جایز دي؟ بله یو خبر هغه د آیات ساتئ چې د مسجد په احکامو کې دا مسله ده چې مسجد به وقف وي او وقف وی لا یباع ولا یوهب ولا یورث، چې نه د هغې خرید و فروخت کېدی شي، نه هغه وراثت کېدی شي او نه هغه چاته هبه کېدی شي. نو ته خو چې کوم دی دا جومات دې سل ځله په کال کې خرڅوي را خرڅوي، نن یو کور خرڅ کړي سبا بل کور خرڅ کړي دا کورونه خرڅوي او را خرڅوي که نه خرڅوي. یا به وایي یاره د زنانو دپاره افضل دا یو نفلي عمل دی په کور کې افضل دی ځکه څنګه د هغې مونځ په کور کې افضل دی. بیا خو پکار دا ده چې طواف د بیت الله دا هم په کور کې کوه. بس یو فرضي طواف هلته وکړه د حج او د عمرې طواف قدوم او طواف افاظه دا وکړه، بیا نور طوافونه په کور کې کوه، دا افضل دي. دا هسې خبرې دي. دا خبره یاد ساتئ چې اعتکاف دپاره الله رب العالمین ځای هغه جوماتونه جوړ کړي. یو دم به اعتراض وکړي او سوال به وکړي وایي یاره وایي دا ښځې د اجر نه محرومول دي چې ته ښځې د هغه د کورونو کې اعتکاف ته نه کښېنې او دغه ته نو الله وایي لا یکلف الله الا نفس الا وسعها. داسې ډېر اعمال دي چې فرض دي واجب دي. چې سړی مکلف او مستطاع نه وي استطاعت کې نه نو هلته ساکت دي. زکات فرض دی که نه دی؟ خو چې تا سره دومره مال نه چې بیا زکات تا به ته معاف دی. حج فرض دی او که نه دی؟ خو داسې مال نشته معاف دی درته چې دا څوک به تا ته استطاعت نه میلاو شي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. داسې ډېر دلایل دي. او قیاس کول چې دا اعتکاف په مونځ باندې قیاس کول، نو دا خبره یاد ساته د نارینه هم افضل مونځ هغه په کور کې دی. نو پکار ده چې نارینه ته اعتکاف هم نفل شیز دی او نفل مونځ هم نفل دی په کور کې افضل دی. نو نارینه دې کور ته ځي او اعتکاف نه دی کوي. نه، د اعتکاف د صحت لپاره الله وایي وانتم عاکفون فی المساجد. نو خلکو ته شبهات مه پیدا کوئ او په خلکو الزامات مه لګوئ چې خپل د مذهب د ثابتولو لپاره احادیث پټوي او احادیثونه انکار کوي. الحمدلله څوک دی په یو صحیح سند سره دا مسله ثابت د الله رسول یا د هغې بیبیانو
یا صحابیاتو هغه په کور کې هغه د رمضان په میاشت کې اعتکاف کړی دا دې څوک ثابت دي الحمدلله په یو صحیح سره څوک نشي ثابتولی نو دا خبرې کول چې دا په ډېر ګڼ روایت کې هغه ته چې کوم روایت استدلال کوي کوم کې چې مجاورت لفظ نو مجاورت دا عام دی او اعتکاف خاص دی مجاورت لپاره د اعتکاف شرایط ضروري نه او مجاورت په مسجد کې هم جایز دی او غیر مسجد کې هم جایز دی په روژې سره هم جایز دی او بغیر روژې هم جایز دی حدود حرم کې هم جایز دی حدود الحرم نه بهر هم وایي بعضې اهل علم وایي جایز دی اعتکاف د هغې دپاره ځای الله مسجد جوړ کړی دی څنګه چې الله د طواف دپاره ځای کعبه جوړه کړې ده مسجد حرام جوړ کړی دی داسې اعتکاف دپاره ځای الله مسجد ګرځولی دی نو زما وروڼو ځان کې د حق منلو والا جوړ کړئ ځان حق ته څوک بیان کړي ځان کې انابت پیدا کړئ ضد او تعصب کې مه راځئ خپل هغه غلط اولوسې د کول لپاره د حق دشمني کول د هغې مخالفتیا کول نو دې باندې انسان ایمان تباه کېږي خاتمه یې تباه کېږي بلکې حق منونکي جوړ کړئ الله رب العالمین دی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي محمد دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ